الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد پاک تے اغی مبارکو فرمائل من استغفر للمؤمنین والمؤمنات 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويستغفر لهم ويستجاب لهم. چکم مومن بندہ د تمام مؤمنینو مؤمناتو د پاره د بخشش سوالو کی. د بخشش سوال دا مطلب چې دا دعا وکي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا په پښتو کې دا دعا وکي چې خدای پاک دا تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات څومره مسلمانان دي خدای دا وبخي. چې کم مؤمن مندا ویش کرته د ورځې دا دعا د مسلمانانو د پاره غواړي، نو الله جل جلاله به هغه د ابدال په مقام باندې فایز کی، او ابدال د هغه اولیاء الله دي چې د دې د برکت الله جل جلاله باران نازلې، د دې د برکت الله جل جلاله رزق تقسیمي، او د دې د برکت الله جل جلاله د دې ځمکې خاوندانو د ځمکې اهل د پاره چې د اسانیان پیدا کړي. دا یو حدیث شریف دی او محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمان دی چې تاسو د مؤمنینو مؤمناتو د پاره بخشش غواړئ، نو دا یو اهم وظیفه ده. کم مؤمن منده چې دا وظیفه کوي، الله جل جلاله پر رزق کې او د په مال او حال کې برکت اچوي.